السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. د یو ملګري تپوس کړی د مسلې باره کې چې آیا په بریلي پسې مونځ کیږي که نه کیږي. نو وروره مسله دا ده چې د مونځ د کیدلو او د نه کیدلو دپاره معیار دا نه دی چې یا څوک بریلی دی یا څوک بلې ډلې والا دی، بلکې د دې لپاره ځان په دې باندې پویه کول پکار دي چې مونځ کیدل نه کیدل دا تعلق ساتي د عقیدې سره. چې د چا عقیده برابر وه، صحیح وه، د قرآن او د سنت وه، نو هغې پسې بېشک بې شبې مونځ کولی شي. که د هر تنظیم او د هر ډلې او د هرې پارټۍ سره دی، خو چې عقیده یې د قرآن او د سنت وي. او که د چا عقیده د شرکي، د چا عقیده د شرکیاتو وي، د الله رب العالمین سره حصه داران جوړوي، او هغه عقیده چې په هغې باندې انسان د دین نه خارجېږي، نو هغه خلکو پسې مونځ کول دا جایز نه دي، پکار نه دي، ځکه د هغې خپل مونځ نه کېږي، نو ته پسې څنګه وکړي. دې کې دوه ډلې خلک شوي دي اکثر په علماو کې. ځینې خو هغې دومره سخت یره بس د خپلې پارټۍ نه علاوه نورو پارټو والا پسې وایي مونځ نه کېږي، مکمل صرف بس ځان مسلمان ګڼي او نورو ته ټول خلک کافر ښکاري، او صرف وایي یاره موږ پسې مونځ کېږي او نورو پسې نه کېږي. کومه پارټۍ کې چې دی بس حق یې پسې وایي مونځ صحیح دی، او د نورو نه د هغې نه علاوه چې کومي وایي دیو پسې مونځ صحیح نه دی. ځینې داسې، نو دام نه راپکار. او ځینې خلک داسې، ځینې په علماو کې داسې شته دی، هغه وایي بس په هر چا پسې مونځ کېږي وایي. نو دین اسلام دا یو کړۍ ده، دا یو قلا ده، ته د دې نه څوک په خپل اختیار باندې بهر کولی هم نشي، او څوک پکې په خپل اختیار دنده کولی هم نشي. دین اسلام دا یو قلا ده، مضبوطه قلا ده، یو کړۍ ده. نو په دې کې ستا اختیار نه چلیږي چې څوک پکې دنده کوي او څوک ترې بهر کوي، بلکې د چا عقیده چې د قرآن او د سنت موافقي، او کم یو انسان هغه عقیده برابري په هغه پسې مونځ کېږي. کوم انسان عقیده خرابوي، د شرک عقیده یې ده، نو په هغې پسې مونځ مه کوه، په هغې پسې مونځ نه کېږي. داسې نه چې ته په هر چا پسې مونځ کې، او داسې هم نه ده چې یاره په ټولو پسې مونځ نه کې، بلکې دې ته ګوره چې د ده عقیده څنګه ده. اوس په بریلیانو کې ځینې داسې خلک شته دی چې هغې په ښکاره شرک کې مبتلا دي، شرکیاتو کې مبتلا دي، شرک کوي. نو داسې عقیدې والا په هغې پسې مونځ کول دا ګوره نه دي پکار، په هغې پسې مونځ کول دا صحیح نه دي، د هغې نه ځان له مونځ کول بهتر دي. لکه مثال په طور باندې د یو انسان دا عقیده د خپل پیر باره کې، د خپل ولی باره کې، د یو مړي باره کې، چېرې دا داسې هر څه ویني، هر څه اوري، بغیر د اسبابو نه بصیر ذات، علیم ذات، خبیر ذات هغه صفت بل چاله ورکوي. دغه شانته کې حاضر ناظر دا د الله رب العالمین نه سوا بل څوک مني. لکه بعضې پکې نبی علیه الصلاة والسلام باره کې وایي چې هغه حاضر ناظر دی، یا بعضو دا عقیده چې نبی علیه الصلاة والسلام مشکل کشا دی، نعوذ بالله، د مشکلاتو لرې کوونکی. نو دا خو د الله رب العالمین صفات دي. که د چا دا عقیده چې د الله رب العالمین نه ما سوا بل څوک مشکل کشا دی، نو د ده خپله مونځ نه کېږي، نو ته یې پسې مه کوه، دغې پسې ستا مونځ نه کېږي. دغه شانته کې عالم الغیب ذات یو الله رب العالمین دی، خو چې د چا د عقیده چې علم غیب څنګه چې د الله رب العالمین صفت دی، داسې بل څوک هم پوهېږي، نبی علیه صلات والسلام باره کې وایي، یا بل چا د ولی بزرګ باره کې وایي، نو دا خلکو پسې بیا مونځ کول جایز نه دي. دغه شان نور هم ګنده عقیدې
د خلکو شته دی، نو که دغه خرابې عقیدې د شرک والا عقیدې د چام وي په هغه پسې مونځ کول جایز نه دي. دا پکې ولیده چې دا انسان په شرک کې مبتلا دی، دا په دې شرکي عقیده ده، دا شرکیات کوي، کفریات کوي، دا عقیده د شرک ده، دا عقیده د شرک ده، دا عقیده د شرک ده، نو په هغه خلکو پسې مونځ کول جایز نه دي، بلکې د هغې نه ځان له مونځ کول بهتر دي. که هغه د جمعې مونځ دی، که هغه عام مونځونه دي، که چېرته بل جومات داسې و چې هغې ته ته تللی شوي، نو په کار ده چې هغې ته لاړ شي، اگر که لږ لري محنت وکړه، کوشش وکړه. او که چېرته بل جومات دلته نه وي، ممکنه نه وي چې ته بل ځای ته لاړ شي، نو د هغې نه بیا ځان له مونځ کول دا بهتر دي او غوره دي، په زیر دې باندې چې په داسې ګنده عقیدې والا په مشرکانو پسې ته مونځ وکړي. نو لہذا یو بریلی امام اکه بریلی او که بلی، خو چې کله د هغه عقیده د شرک ده، د هغه عقیده د کفر ده، هغه په شرک کې مبتلا دی، د الله رب العالمین سره حصه داران جوړی، نو په هغې پسې مونځ کول دا جایز نه دي. والله اعلم.